دا د 6 نمبر لایسنس السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. راحت من صاحب څنګه دی ټیک ټاک خیر دی. تاسو خپل نن راغلی وو، تاسو موږ سره خپل ایکسپیرینس چې کوم دی د ډرایوینګ متعلق چې تاسو نه ایکسپیرینس دی او تاسو په کومه خپل باندې ته ویډیو ورکوي او څونه خدمت د خلکو کوي، نو دا موږ سره شیر کړئ. د متعلق تاسو څونه ایکسپیرینس دی دا به ویور ګوري او چې څونه ایکسپیرینس دی تاسو سره څونه علم څونه نالج نو هغه موږ سره شیر کړئ او د ویور سره شیر کړئ. وعلیکم السلام. هر کله راشي تاسو هارون صاحب، تاسو زه ډېره شکریه منم چې تاسو موږ ته ټایم راکړو چې موږ هم تاسو سره څه شیر کړو. دا یوه غټه خبره ده چې خلک ترې فایده واخلي. زه په خپله دوبۍ کې تقریبا زما 13 سال وشو، 14 کاله په دوبۍ کې ژوند کوم او دلته کې د خلکو خدمت کوو. هغسې نو د خلکو خدمت کوو دلته، خاص کر کې بیا د پښتنو وروڼو ډېر زیات دي. پښتنو ګورو بیا موږ وایو چې یاره دا خو لکه زموږ تره زوی دی، لا مو ورور دی، لکه په دې سترګه ورته ګورو او ښه کانفیډنس کې هم ورته دی، ښه لار به پخوي. نو زه به ستاسو ته نن د دوبۍ چې کوم ډرایوینګ لایسنس پروسس دی هغې په باره کې تاسو ته وګورم. ستاسو د سکول چې کوم دغه دی نوم هغه موږ سره له ویور سره شیر کړئ. ستاسو زموږ د سکول نوم دی دوبۍ ډرایوینګ سنټر. دوبۍ ډرایوینګ سنټر لوکیشن او دغه چې کوم دی کانټیکټ موږ نمبر سره په دوبۍ کې یو هر ځای کې برانچز دی او موږ سره د هرې کیټګري لایسنس هم موږ ورکوو، لکه د موټر سایکل، د وړوکي ګاډي او د شیول بلډوزر، لکه دا یو 8 نمبر لایسنس ورته وایي. په دې باندې ته هر شی کولی شي، بلډوزر هم چلولی شي پې، شیول هم چلولی شي پې، دې ته 8 نمبر وایي. بیا یو غټ بس والا لایسنس هم ورکوو چې هغې ته 6 نمبر وایي. په هغې باندې صرف 6 نمبر چلولی شي، لکه بس چلولی شي غټ بس. او بیا موږ یو 4 نمبر لایسنس ورکوو، په هغې باندې ټیله چلولی شي، غټ ټرک چې کوم دا 10 ویلرې شوې، دا ناچلې شوې چې څومره ده، دا ټول په 4 نمبر باندې سړی چلولی شي. او وړوکي ګاډي لکه مینول لایسنس دی، تا سره مینول باندې بیا ته اټومیټیک هم چلولی شي، او که بیا اټومیټیک وي په اټومیټیک باندې بیا ته مینول نشي چلولی، هغې ته 3 نمبر وایي. نو 3 د وړه ګاډي شو، 4 د سر تاسو مطلب دا دی چې په دې 3 نمبر کې 2 اپشن دي. یو 3 نمبر دی هغه کې مینول دی، هغه کې باندې ډېر ګاډي چلولی شي. یو پکې 3 نمبر دی چې هغې باندې صرف دغه ګاډي چلولی شي. جی بالکل. 3 نمبر چې 3 نمبر کې 2 لایسنس راځي، یو اټومیټیک دی او بل مینول دی. یس سر. په مینول کې دا دی چې که مینول لایسنس تا سره وي نو ته اټومیټیک هم چلولی شي، او که تا سره چېرې اټومیټیک لایسنس وي هغه هم 3 نمبر وي، شاته پرې کېږي اټومیټیک، نو په هغې باندې بیا ته مینول نشي چلولی. زیاتره خلک چې کوم د 3 نمبر لایسنس اخلي په دې باندې د 3 ټنې پیک اپ شوې، د یو ټنې پیک اپ شوې، یو نیم ټن والا دې ګاډو دپاره اخلي، یا خلک ډیزرټ سفاري وغیره دپاره استعمالوي، دې دپاره خلک مینول لایسنس اخلي، هغه هم 3 نمبر دی. نو مینول لایسنس چې کوم دی هغې باندې خلک زیات مینول خوښوي. زمونږ پښتانه چې کوم دي نو هغه ډېر زیات خوښوي مینول لایسنس والي. نو بیا هغې نه پس موږ سره دلته کې دا هغه بس والا لکه تاسو سره ډسکس وکړو، خو بیا د لایسنس چې کومه دی یوه تور طریقې وي که نه، په یو تور طریقه باندې لایسنس اخیستی شي. خلک وایي چې یاره په دوبۍ کې لایسنس اخیستل ډېر ګران کار دی. دا کنفیوژن چې کوم دی دا خلکو ډېر زیات دی، دا به کنفیوژن په څه طریقې سره د دې خلکو تاسو دور کوئ. هغه چې کوم دی دې لپاره کوم سپیشل دغې نو هغه لږ کلیر کړئ د دې کنفیوژن والا چې کوم کسان ډېر کنفیوژن شکار دي او کنفیوژن کوي چې د هغې دا دغه ختم شي، مسله ختم شي. هغې دپاره موږ شته یو انشاءالله. زما نمبر به په دې سکرین باندې وګورئ، د سټارټ نه ونیسه تر اینډ پورې
هغه موږ تاسو ته یو شورت سرویس لکه شورت کورس هغه موږ تاسو ته وایو نو هغه باندې تاسو زموږ انسټرکشن فالو کوئ دومره ګران شي پکې نشته په اول تیوري چې کومه د اشارو ټیسټ نه چې خلک ورته وایي هغه ډېر ضروري دي هغه به پس کې بیا هغې نه پس پارکینګ ورته وایي پارکینګ به پس کې بیا هغې نه پس روډ دی دا درې شیان دي او هغه که ته په صحیح طریقه باندې ته پوه شي په هر چیز باندې نو بیا هېڅ ګران نه دي هغې دپاره مونږ ناست یو انشاءالله تاسو ته به مونږ داسې انفارمیشن درکوو چې تاسو به خوشحاله وئ تاسو به دا نه وایي چې دا خو ډېر ګران کار دی دوبۍ کې لایسنس دا خو ډېر ګران دی زه به پس کېږم زه به فیلېږم دغه به ستاسو دماغونه ووځي په وړومبۍ ورځې باندې چې کله تاسو ته مونږ ټول انفارمیشن درکړو اصل کې هغه شی ګران وي چې په کوم شي باندې ته پوهېږې نه او چې کله تا ته یوه لار در معلومه شي او چې ته ووایې چېرې زه به په دې ټریک باندې ځم دې لاین باندې به ځم نو ته ته هر څه شي پته ولګي نو بیا به ته نه به یارېږي او ښه په مزه کې او ښه په کانفیډنس کې به ته خپل منزل ته ځان رسوي نو دغسې د لایسنس هم یو پروسس دی په دې کې که هر یو لایسنس وي که غټ ګاډی وي که دا غټ بس وي او که دا موټر وي که دا شیول وي دومره ګران شی نه دی بچ یو پرې د سټارټ بس یوه طریقه دی هغه طریقې دپاره موږ تاسو ته ناست یو اوس که زه هغه بیان کوم دا طریقه څنګه دی نو بیان به ډېر اوږد شي نو دې وجې نه لکه زه تاسو ته دا وایم چې بیخي مه یارېږئ چېرې مونږ دوبۍ ته ځو نو دوبۍ کې به مونږ ډرایوینګ لایسنس څنګه اخلو مونږ به څنګه پس کېږو انشاءالله زمونږ سپورټ به وي تاسو سره هر وخت دلته کې دا سر دا یو کوېسچن کوم تاسو نه تاسو دلته کې ډیوټي کوئ تاسو په کومه خونه باندې ډیوټي کوئ دا یو تاسو مونږ سره لږ شیر کړئ خپله خونه او خپل سروس چې کوم دی تاسو څونه سروس دلته کې وکړو او په کومو خونو مو سروس کړی دی دا د موږ کتونکو سره شیر کړئ زه په دې 2009 کې زه دوبۍ ته رالم نو اول ما ټیکسي جوین کړ ټیکسي ما لکه ټیکسي په ویزه باندې راغلی وم نو 15 کاله ما ټیکسي وچلولو ما د دوبۍ هر شی ما وکتلو په هر هغه باندې هر شی ما وکتلو او هر څه مونږه زده کړو سپیشلی ځکه چې په کوم فیلډ کې وینو په هغې فیلډ کې کوشش کوه چې ځان سپیشلیسټ کړي او الحمدلله ما هم هغه لار خوښه کړه چې کوم فیلډ سره سړی پکار دی چې په خپل فیلډ سره محبت لري خپل فیلډ کې سړی ډېر مخکې تللی شي نو ټیکسي نه پس ما چې کومه دی دا روډ مارکینګ روډ ساین دا ټول شیان وپېژنو بیا هغې نه پس ما دوبۍ ډرایوینګ سنټر جوین کړو ایز انسټرکټر دې زه واغوستم په کوم سن کې سر دا په 2015 کې بیا د 2017 رسې ما 2 کاله استادي وکړه بیا هغې نه پس زما په دماغو کې نیو آیډیاز راوړل بیا هغې نه پس ما یو سمارټ نالج چې ورته وایي چې سکرین نه به ته هر شی زده کوې لکه نن سبا شی بدلېږي هارون صاحب هر شی بدلېږي که نه مخکې به تیوري وه لکه بس بورډ باندې به استاد درته هر شی ښوولو که نه چې داسې به کوې داسې نن سبا سیسټم بدلېږي سمارټ کېږي هر شی نو ما هم دغسې په ذهن کې یو شی راغلو ما چې یاره زم دا نالج سمارټ کړم چې خلک زده کوي خو په سمارټ طریقې باندې چې ټي وي ته ناست وي او موبایل نه ګوري او زده کوي او ټي وي نه زده کوي او هغوی ډسټرب هم نه وي هغې دپاره ما یو پروګرام جوړ کړو هغې ته وایي سمارټ یارډ دوبۍ په نوم باندې یوټیوب کې زموږ ویډیو هم دی هغې باندې مونږ کار وکړو نو اوس الحمدلله تقریبا ډېر زیات ویوز یې هم دي او خلکو ډېر ښه فیډبیک ورکړی دی د هغې د وجې نه ځکه چې خلک په کور کې ناست دي پارکینګ زده کوي موبایل نه زده کوي څوک لیپټاپ نه زده کوي د هغې نه پس زه نور هم پروموټ شوم زه لیکچرر چې کومه دی زما پوسټ های شو لیکچرر شوم نو بیا یو 2 کاله ما لیکچرر نه پس زما دغه ویژن جاري و چې زه به څه همیشه به یو نوي سیال راولم نو اوس هم زه په دې کوشش کوم الحمدلله بیا زموږ کمپنۍ زه نور هم پروموټ کړم اسسمنټ ایگزامینر شوم زه اوس کرنټلی په اسسمنټ ایگزامینر پوسټ باندې یم ګډ او انشاءالله لکه مخکې هم سوچ دی نور به هم داسې غټ غټ کارونه کوو انشاءالله چې هغه زموږ د ټولو پښتنو نوم روښانوي او بیا الحمدلله په دې سمارټ نالج سره مونږ ته دلته د یو ای پرایم منسټر چې کوم دی هغې مونږ ته ایوارډ هم راکړی دی ګډ زما په فیسبوک باندې تصویران شته صرف د سمارټ نالج آیډیا د هغې زما ډېره خوښه شوه ګډ زمونږ د کمپنۍ اپریشیټ کړه زمونږ کمپنۍ په نوم باندې دوبۍ کوالټي ایوارډ ورته یا مونږ ته میلاو شو الحمدلله ستاسو د آیډیاز په وجه آیډیاز او مونږ په هغې باندې کار وکړو زمونږ د کمپنۍ چې کوم کسان دي مونږ سره ډېر ښکلی لکه یو ټیم مونږ جوړ کړو په هغې باندې مونږ کار زمونږ سپیشلی ټریننګ ډپارټمنټ چې کوم دی ټریننګ اینډ اپریشن ډپارټمنټ دې مونږ سره ډېره مرسته وکړه
نو په هغې باندې موږ کار وکړو الحمدلله الله پاک موږ ته اچیومنټ راکړو او هغې نه پس بیا موږ ته دا پرایم منسټر اف یو ای د یو ای پرایم منسټر چې کوم دی هغې موږ ته ایوارډ راکړو نو هلته په مدینه جمیره کې ښه غټ پروګرام شوی و هغه تصویرات مو سره شته خو بیا لکه هغې نه پس زمونږ چې کوم کانفیډنس دی هغه یو زیات شو ډېر زیات شو نو ما وی چې ولې نه داسې نور هم کارونه مونږ وکړو نو اوس مې انشاءالله یو بل شي ته اراده دی چې هغه په ټوله دنیا کې نشته چې هغې ته وایي اویرنس اباؤټ اف روډ سیفټي اینډ ډسپلن انشاءالله په دې به کار شروع کوو دې باندې به کار شروع کوو انشاءالله نو دا یو داسې شی دی چې دا به مونږ انفارمیټیو ټیکنیکل اټریکټیو دا ټول کوالټیز به په دې ویډیو کې وي په دې موویز کې به دا ټول کوالټیز وي انشاءالله نو زه وایم ځکه چې نور خلک هم جوړي لکه خلکو سره شیر کوو چې څوک هم جوړولی شي دا نالج دی چې څومره یې پیلاولی شي نو دومره ښه دی دا خو موږ ته اسلام هم وایي چې تا سره کوم علم وي هغه په دې خلکو باندې شیر کوه خلکو سره علم شیر کوه نو الله پاک به ستا په علم کې نور هم اضافه اچوي نو انشاء په دې باندې به موږ کار کوو انشاءالله ډېر زر نور هم داسې شیان دي چې رقم ډرایوینګ لایسنس ریلیټډ کوم شیان دي په دې باندې به انشاءالله موږ نور هم سمارټ طریقې سره کار کوو چې خلکو ته موږ داسې شیان جوړ کړو چې خلک ته ډېره غټه فایده ولي او پیسې هم کمې ولګي کانفیډنس هم نالج هم ورسره ډېر دې نه علاوه سر دا ویډیو چې څوک ګوري نو څونه نالج به هغې ته میلو شي 2% 3% 10% 20% 30% دې کې تاسو هغه خپل انفارمیشن چې کوم دی نو هغه مزید تاسو شیر کړئ چې څونه تاسو سره دې متعلق علم دی چې دا ویډیو څوک ګوري نو کم از کم 40-50% خو به هغې نالج هغې دغه کې هغې ته میلو شي هغې ته باسي شي اصل کې زه به دا شیر کوم دی خپل کتونکو سره چې تاسو همیشه لکه دغسې انفارمیټیو شیان ګوري تاسو په علم کې به اضافه راځي تاسو به خبرېږي چې دنیا په کوم ځای دی او موږ په کوم ځای او خاص کر کې ستاسو زه ډېره شکریا ادا کوم چې ته د پښتنو دپاره یو نالج شیر کولو دپاره تا یو چینل جوړ کړی دی آی ریلی اپریشیټ یو زه تا اپریشیټ کوم هغه نه چې په دې باندې ماشاءالله دا خو ډېره ښه خبره دی تھینک یو چې ته خلکو سره نالج شیر کړې نو خلکو ته پکار دی چې ستاسو خبرې ته غوږ ونیسي ستاسو هره ویډیو ګوري نو خلکو ته به ډېره غټه فایده ملويږي لږه نه ډېره غټه تاسو په ډفرنټ سکلز باندې خبرې کوئ ډفرنٹ سکلز پسې تاسو سرچینګ کوئ دا یو غټ کار دی دا وړوکی کار نه دی او په خلکو ته هم پکار دی چې دا ستاسو چینل بار بار ګوري ستاسو ویډیوانې چې کومه دی بار بار ګوري چې خلکو ته اضافه ملو شي زمونږ چې کوم فیلډ دی د ډرایوینګ ریلیټډ سروسز د دې ولې ویډیوانې لکه د دې ولې چې کوم مونږ ویډیوانې شیر کوو تاسو سره لا په یوټیوب کې پرتی دي زمونږ دوبۍ ډرایوینګ سنټر په نوم باندې اگزامپل زمونږ پارکینګ ویډیو دی پارکینګ ویډیو ته وګوره نو تا ته بس 75% بینیفٹ ملوي نو 25% به ته خپل دماغ لکه 75% به ته زمونږ ایفورټ استعمالوي ځکه چې تا سره به د ویډیو کتلو نه پس نالج راشي جی دین علاوه سر کو فرض کا یو انسان 3 نمبر لیسنس علی د خرچه څونه راځي او د بسونه ټایم کې دا کوي درشن کو 4 نمبر علی نو د بسونه ټایم لګي او څونه د خرچه څونه راځي دا د کوم سره هم شیر کې دا چې کسان کم کسان نه راغلي وغیرہ راتلو کوي نو هغه سره د ایرپورټ کولو لګي دغه ګوره تا سره هم چې دا پیسو لکه څه شارټیج وي هغه دې بالکل مسله کنټیکټ وکړي انشاءالله نو خاص کر کې مونږ بیا او خلکو ته ډېر پکار راځو چې کوم خلکو سره لکه فاینانشلی کمزوري پیسې ورسره کمي نو د هغې ته مونږ ډېر کوشش کوو چې دې ته مونږ فایده ورکړو اول خو غټه نه غټه خبره ده دوبۍ لیسنس په ټولې دنیا کې بیل دی او تاسو که لیسنس رالی که د وړه ګاډي وي که د غټ ګاډي وي او که د غټ بس وي نو وړه ګاډي دپاره د 5 نه 9 ساعته 6 زره وګورئ دا په خپل دماغو کې ساتئ چې دا به زما لګي دا غټ ګاډي لکه دا ټیلې میلې دپاره 4 نمبر لیسنس چې موږ ورته وایو ټرک برک دپاره هغه چې تقریبا یو 8 نه 19 ساعت تر دې 10 پورې دا چې تا سره دماغو کې پرتی وي چې دا به زما لګي دا مې درته ټوټل کلکولیشن وکړو ها دې نه بس ولم دغسې 8 نه 19 10 پورې چې دا ستا په دماغو کې پرتی وي چې یاره دا به زما لګي او دې نه پس چې کومه د کرین والا چې کومه هغه هم د 8 نه 19 10 پورې نو د وړه ګاډي والا 2 زره کم نور چې کومه د 8 نه 10 پورې ته په خپلو دماغو کې کېده چې دا به زما دومره خرچه پې نه وي ځکه هغې کې دا وي چې انسان دی بعضې وخت کې فیل شي لا په یو 2 منورز کې یا بیا هغه دوباره ټریننګ یا ټیکسز شي یا ډېر شیان
نو هغه ټول لکه تاسو ته ما مکمل پروپورشن دینه دا میکسیمم تاسو ته ما وی دینه کم کې دی شي خو دینه زیات چې کوم دی ډېر ریئر وي چې هغه لاړ شي کم ډېر کمزوري کسان وي خو کمزوري هم څوک نه وي انشاءالله زمونږ سره چې رابطه کوي سټارټ ورته مونږ الو هغه کمزوري نه وي انشاءالله خو هغې باندې به ډېره خرچه هم نه راځي ځکه چې مونږ کار دی تاسو ته لار ښودل خو چې لار درته نه وي معلومه نو کله به په یوې ګلې نه وځي کله به بله ګلې نو بیا ته چې خپل منزل ته رسې ته باندې به 2-3 غنټې تېري نو ټولو نه ضروري شی دا دی چې تا ته خپل منزل پته وي تا ته پته وي چې زه په دې لار دې ته به زه ځان رسوم نو بیا سړي ته منزل ته رسېدو لاره چې کومه دی اسانه شي نو دغسې د لایسنس پروسس هم دی که ته اوس لایسنس والې نو سټارټ نه ونیسه تر اینډه پورې انشاءالله مونږ به تاسو سره فل سپورټ وي او مونږ به چې کومه دی تاسو ته هره لار ښیو پیسې به دې هم کمې لګي خوشحاله به مې جی ثانک یو سر تاسو ډېره مننه تاسو چې مونږ ته وخت راکړو تاسو چې تاسو کوم پښتنو سره کوم شیر کوئ خلکو ته د خلکو فایدې دپاره سوچ کوئ نو ستاسو زه ډېر شکرګزار یم او هر کله راشي بیا هارون رشید ټي وي نو الله دا څوک چې نور هم کامیاب کړي د خلکو دپاره یو ښه سوچ ساتئ ډېره مننه ثانک یو همدې سره زموږ د پروګرام ټایم سر ته رسېږي چې چېرته مو سیخال او باد د لوی الله په امان